بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ليقصى الحلق دغ زين لي والقاف أقصى اللسان دي زين لي. بسم الله الرحمن الرحيم. والقاف أقصى اللسان فوق دي زين جزير رحمة الله عليه د مخارجو د هغه مخارجونه چې هغه د مرې مخارجو د حلق دا غینه فارغه شو او هغه حروف شروع کړل چې هغه د جمع نه ادا کیږي او د هغه مخارج او حروف ذکر کړي. نو دا خبره تاسو ویلې و چې په جبه کې 15 سیدي د بعض علماء په نسبت باندې پکې سلوري سیدي اقصى وسط حافا طرف او راس او بعض علماء راس نه ذکر کړي په طرف کې دا راس مروسته دي او تاسو دا خبره ویلې ده په الفرید کې لکه ټول په هي کې وې سم کې نه سکه نن شامل دا خبره هم تاسو ویلې و چې غټ مخرجونه په جبه کې د جمهور علماء په نسبت باندې لس دي څونه دي لس او د فرار رحمت الله علیه او د غمل ګروپ په نسبت باندې سودي اته دي ځکه غي د لام نون را مخرج یو ذکر کړی دی او د دې جبه نه چې کوم حروف ادا کیږي د غي تعداد د اتلس حروف د جبه نه ادا کیږي. نو جزر رحمت الله اول ایسا شروع کا اقصى لسان د جبه اخر ایسا جر د دینه قاف ادا کیږي او دا څنګه ادا کیږي چې کله جبه د جر پاسه چې کوم تالو د نرم تالو هغه سره ولګي نو دې زینا قاف ادا کیږي. علماء د دې قاف په مخرج کې ډیر اقوال کړی دي چې دا د کم زین ادا کیږي. نو چا ویلي چې تالو نه ادا کیږي او چا ویلي چې تالو سره خوا کې ادا کیږي. چا څه ویلي دي تالو سره خوا کې ادا کیږي. بهرحال چټول عبارات ته انسان سوچو کی نو بازو پکې تالو داخل کړي دي چې دا قاف د تالو نه ادا کیږي او بازو پکې داخل کړ نه دی وي قریب و سره ادا کیږي ساده کیږي قریب ادا کیږي. بهرحال دوانه خبرې صحیح دي صحیح شو کده تالو نه ادا کیږي او تالو سره د خوانه ادا کیږي خود قزيري. بیا فرمای ثم الكاف بیا په اقصى لسان کې د کاف مخرج دی خو اسفل د قاف د مخرج نه لک شانت لاندې خلی طرف ته نو ته دا ویل شي چې لاندې خو اخوي خلک چې نوړې تیرینو په کم خوازي په اخوازي کې په دې خو راځي ها نو قاف نه هو کاف را دې خو دې او ته چې لاندې دې لاندې اخو راځي کې دې خو راځي ها لاندې خبره کوم لاندې کوم طرف ته ځي هغه طرف ته ځي لاندې خو چونکه مخارج د صاف ترتیب سره دي پس سره دي هغه په دې طرف را روان دي چې په دې طرف را روان لقب قاف ته ور شنو لاندې کیږي د سوک څنګه دا په داسې روزي کنه وبله کده دې طرف نه روان دي چې دې طرف نه روان دي لاندې تدلته په کې بلام نو سانه لاندې اخو بل کس لام کی بس پوښوي یا د هغه طرف نو بر روان دي نو چې اخو په کې کس نو دې طرف ته چې کم نه دا به لاندې بیا راځي اوس پوېږي نو چونکه دا مخارج د صاف ترتیب سره دي نو قاف اول شو او دا کاف تر لاندې شو کاف ته اعتراض به وکي اعتراض در باندې دا کو چې اقصى حلق د مری اخر ایسا اې کې یو مخرج کدوا سوچ سره وی باندې اقصى حلق نه حروف خدوا دا کې الهمزه ها خو مخرج یو کزان ځانتاو ها وای کنه الله بندګانو ها یو مخرج سو اقصى لسان د جبه جر دې کې مخرج یو له مخرجونه دوه کړی دي زه یو دی اقصى لسان یو دی کنه او یو پکې د قاف مخرج قبل چا کاف اقصى حلق کې دی په یو کې دوه یو ځای کړیو دلته هم دا دوه یو ځای کنه خوشوي اقصى حلق کې دوه حروف یو کړیو کنه ثم لاقصى الحلق همز هاء دی ویلو چې بره ورستو یا مخکې ورستو نه ویل دلته وی والقاف اقصى اللسان فوق ثم الكاف اسفل فاقصى اللسان کې دوه مخرج ذکر کړی دوه حروف داولي لدي علماء مختلف جوابونه ورکړي. یو جواب دا دی تاسو आवाज دررسي کنه رسي چې دا شي څه درته ونشي आवाज دررسي
یو جواب ته علماء کرام دا کړی دی چې اقصی حلق د دې تنگ دی جیسے دی تنگ دی لکه یو سړی دی هغه دوه زامن دي او هغه ته ودونه وکړه سی ورته وکړه ودونه نو که هغه ته په کور کې یو مرله کور دی او دیوال ورته وي نو پاتې به کې څه شي بل بیا به صرف باتروم جوړ شي د کور نه خبره پوری نو هغه نه تقسیمېږي هغه نه تقسیمېږي ورته وي د زور موډل دی بس یو ځای اوسېږي څه کوي یو ځای اوسېږي ما زين خبر راځي خو خیر او به کم درته اگر چې مناسب نه ده دا فلپاین ولا نه دي دا بار چې سونه پاتې کیږي موږ سره خو کې کمره کې پاتې کېدل نو خزه او خاوندو یو خور و نو په یو کمره کې پاتې کېدل یو کمره کې صرف نری پرده ځان لګولې و بس مقصد دا دی چې وړو کې زه نه تقسیمېږي وړو کې زه نه تقسیمېږي بس هغه کې گزاره کوي خلک هغه کې څه کوي او ټول عموما داسې چې خزه خاوند او خور مور یو کمره کې پاتې کیږي خو غیر مذهب خلک دي اجدا خبره ده خو زما چې کوم خبره ده غدا ده چې وړو کې زه نه تقسیمېږي اقصی حلق تم دی اقصی حلق سره او اقصی لسان مثال داسې دی لکه یو سړی دغه دوه جربه کور دی او دوه زامن دي و دونه ورته وکړه هی موږ یو ځای نو چې کو خزي موږ گزاره نه کوي وای چې نه کوي نو بس ځان ته پکې جوړ کې کورونه او غټ ځای دی دوه جربه کې لس کسه کور جوړي د اقصی لسان سره علاقه زیاته ده اقصی لسان سره نو به کاف ته ویتا واده کړی ته ځان ته کور جوړ کو کاف ته سوایو دا جوړ کو الته حمزه ها زې څه دی تم دی ټول کورونه نه جوړیږي بس یو کې گزاره کوي پوه شوې دې باندې ورسېدل دا یو جواب شو بل جواب ته کو بل جواب ته علماء دا کړی دی وای اقصی حلق نه حمزه او ها دا کیږي خو دې فرق ګران دی د دې فرق څه دی ګران دی لکه تاسو کې اوکې اوسو کې دې کې انسان ته پته نه لګي چې مخکې کم یو دی ورستو کم یو دی تاسو کوشش وکړئ وضاحت تر پته نه لګي چاته لیکن ګوره اوکې اوسو کې دې کې پته لګي دې کې څه ده پته لګي چې دا اخوا دی خوا دی وغه کې دونه پته نه لګي چې اخوا دی کې دی خوا خبره پوهیږي نو دا جوابونه ته علماء کړی دي نو اقصی لسان کې زه وګد دي سیوا دي ورسنه دغه شان د دې فرق کافي کېږي د یو بل نه په نسبت د حمزه او هڅې دونه فرق نه کېږي د دې وجنه علماء دي کې دوه مخرجونه ذکر کړی دي ښا قاف او کاف د دوه حروف ته حروف لهاتیه وي او دا لهاتیه ورته ځکه وي چې لهات په دې تعلق چې کوم وړه جبر ازولند دا وړه غوخه دغه ته لهات وي نو چې دغه ته نږدې ادا کیږي یا دغه نه ادا کیږي نو دی وجنه دې ته لهاتیه وي او چا دا ویلي دي چې د خلی جړ ته چې کوم دی نو لهات وي اقصى الفم د خلی اخرته د خلی چې کوم اخري حصہ ده دې ته وي چې کوم دی لهات وي دا یو قول دی خو صحیح نه دی صحیح قول هم دا دی چې کوم غوخه تعلق راځولند د دې څه ویل شي یو عالم لیکلی دی غالبا القول السديد علي ابو الوفاء یو عالم دی تجوید کې کتاب لیکلی دی هغه لیکلی دی چې په دې خله کې د زولند غوخه فائدہ څه ده وی لولاها لاحترق القلب من شده النفس وی کله په خله کې د زولند غوخه نه و نو دا زړه به چې کم دی د ساده وجه نشټېدلی و دا ساو په ډایرک ورځي دا د سا چې کم دی تاسو خیال کړی وي لکه اوس سیلې وي او یو پرده تا ولګول کورته نو اوازونه په تیزې نه راځي هغه بیا هم لګرامنه کوي او چې کوم کورته پرده نه یو د سیلې راشي کنه ارس په کې د تس نسولي خیر مونږ دي چې نن غړنګړو مبازي ارس ګډوډ کی دا څه نه کنه نو دا یو پرده لګېدلې دا چې دې په ذریعہ فواید به ډیر الله تعالی ته معلومي چې علماء مخصوصه کړي ادا ده وی کچره دا نه ونه دا زړه چې کم دی د شدت هوا د وجنه به کم دی نو دا به تسنس شي شلیدلې به سوځېدلې به نو چونکی دا حروف د غزنه د کیږي نو لهادیه ورکوي صحیح شو ها ورپسې فرمای اسفل تعلق هم د مخکنی شعر سره والوسط فجيم الشين يا او د جبه د مینز نه جیم یعنی فجیم اول جیم ادا کیږي
بیا شین ادا کیږي او بیا یا ادا کیږي مطلب دا دی چې ترتیب دا دی چې د جبې د مین اول جیم بیا شین او بیا یا ادا کیږي مهدوی رحمت الله علیه ابو العباس ابن عمار ابل مستویل مو د مذهب دا دی د رائے دا د تحقیق دا دی چې اول شین ادا کیږي بیا جیم او بیا یا ادا کیږي یعنی دې کې اختلاف شو د علما جمهور عالمان وایي چې اول جیم دا فای په ځکه داخله کړم دا فجیم د جبې د مین رومبني جیم ادا کیږي بیا شین بیا یا او ابو العباس احمد بن عمار المهدوي رحمت الله علیه فرمایي چې اول شین ادا کیږي بیا جیم او بیا یا ادا کیږي دې حروف ته حروف شجریه وایي ځکه چې دا حروف د خلی د ډډې سین ادا کیږي شجر ستویل شي نو څوک وایي چې دا جامع یوځای شي جامع یوځای شي او د منځ کې کومه خلا ده دغه ته شجر ویل شي او چا دام ویل دي چې دا جامع را یوځای شي دا دې ځکه چې کوم وخت وي د ګیره دا بچي دې ځکه چې کوم زی جوړیږي و دې ته شجر ویل شي بهر دا هغه علما او اقوال ورپسې فرمایي والضاد من حافته إذ والياء للضراس من أيسر أو يمناها ضاد ادا کیږي دا اتم مخرج شو د سرنا او د جبې دا سلورم مخرج شو چې ضاد ادا کیږي د اقصی حافې لساننا د حافې چې کوم اخره ایسه د هغه سرنا د هغه نراواله تر ادنی حافې لسانه پورې ادا کیږي تاسو په لاس پوي کړی وي د دې زنواله د دې پورې ټول حافه ده د دې زنه را شروع شي او دې زه پورې ده ضاد ادا کیږي ساده کیږي یو طرف نه ادا کیږي او د دوه طرف نه ادا کیږي دیو جن علماء فرمای چې د دې دوه حافو مثال چې کوم دی د دې مثال د یو واده دی وادي نوي لکه دا پارک دی مثال په تور نو یو سره دل د جمعات سره لګیدل دي او یو سره چې کوم دی عیسایان او چرچ سره لګیدل دي دا څه جواب ده یو سایډ دې طرف ته لګیدل بل سایډ اخوا لګیدل دي خبره پوي کنه پوي او دا وضاد چې کوم دی دا د پاسنه جامع نه ادا کی نو د جامع غاښونو ته په عربی کې الضراس وایي صحیح ورته او یو ته ضرس وایي یو ته څه وایي ضرس او ټولو ته څه وایي الضراس درې غاښونه دي ضواحک طواحن نواجذ ضواحک د خندا په وخت کار کیږي طواحن د معده کولو کار کوي د خوراک چې معده کوي او نواجذ دا بالکل په اخر کې وي د ټولو خلکو نه وي د بازو وي د بازو نه وي او بلکې د اکثریت نه وي او اکثریت تر مرګ پورې راونه خيږي او د چا راخيږي د شلو کارو نه واده تر شپېتو پورې وي راخيږي بهرحال که د ګس طرف نه ادا کی او که د خي طرف نه سبوي رحمت الله علیه فرمایي چې ستا خوخه ده که د خي طرف نه ادا کی او که د ګس طرف نه او جابری سي بوي چې یو طرف ته بل طرف باندې ترجیح نشته چې څنګه دی خوخه ادا کا لیکن د دې فن چې کوم ماهر علماء کرام دي جزري سي به ماغي کړي نو هغه وی چې د ګس طرف نه آسان دي څه طرف نه دی جزري سي بوي والضاد من حافته اذ وليا للضراس من ايسر ګس مقدم کړي دي او یمنه رسو کړي دي مقصد دا دی چې د الضاد د ګس طرف نه ادا کول آسان او د خي طرف نه مشکل دي ګران دي او د خي طرف نه ادا کول ګران دي د ګس طرف نه سدي او د دوانو طرفونه په یو وخت ادا کول لا بیا ډیر ګران دي او ډیر کم دي فرمایي چې عمر رضی الله تعالی عنہ په ضاد په یو وخت باندې دوانو جامونه ادا کو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ دا مشهور صحابي دی او دویم خلیفہ دی او د مناقب ډیر زیات ډیر مناقب دي علماء کرام لګلي په حدیثو کې راغلي دي نبی عليه الصلاه والسلام یو حدیث کې راغلي دي چې نبی عليه السلام فرمایي چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی الله تعالی عنہ په جنت د مشرانو سرداران یو د ځوانانو سرداران دي سیده
شباب اهل الجنه دا چې کوم دین حسن حسین دي او د خلو سردار به سو کوي فاطمه بیبي خو د مشرانو د ځوانانو چې عمر کافی وي د دې سرداران به سو کوي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی یو بل حدیث کې راغلی دی چې عمر رضی الله تعالی عنہ د جنت دیوه ده سراج دیوه ده د جنت او د ابن ماجه یو روایت کې راځي چې قیامت پر ورځ باندې با الله تعالی عمر رضی الله تعالی لاس ورکی لاس په قبر نبی را پاسي او په خپل لاس به جنت ته ور داخل خپل لاس به جنت ته ور داخل کینو یو لوی مرتبه ولا کسته ډیر مناقب علماء کرام لیکلي دي او دا مسلمانانو لپاره ډیر کارونه کړی دا بیت المال شو د دې دا جوړول شو دا هم د په زمانه کې شوی دي یو خبره بل د متعلق را یادېږي چې سړی وګوري نو خبي ځان نه ونوي مخاله مقصد د خبره دا دی چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا دویم خلیفہ دی او دی په 23 هجری کې وفات شوی دی ها 23 هجری کې وفات شوی دی نور ان شاء الله تعالی تاسو علما کرام به تاسو د متعلق نو خبرې اورېدلې وي دغه باندې اکتفا کوو نو ما دا خبره کوله چې الله د ګس طرف نه اسانه ده کیږي د خي طرف نه ګران او د دوه طرف نه په یو وخت باندې ډیر ګران ده کیږي او د دوه طرف نه بچا ده کو عمر رضی الله تعالی عنہ دی وجنه یو حدیث بعض علماء ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې زه په ضاد باندې د ټول نه زیات فصیح ادایګي کوونکی ما وجه دا ده چې زه د قریش د خاندان نه یم او ما چې کوم دی په بنی سعد کې چې کوم دی پیس کلی دی یعنی داغي په اطيب اللبن دی پاکي په چې کوم دی داغي دی ما غس کلی دی د دې وجه نه زه په ضاد باندې د ټول نه زیات فصیح ادایګي کوونکی ما جزائری رحمت الله علیه فرمایي چې دا حدیث موضوعي دی علامه جزائری رحمت الله فرمایي دا حدیث موضوعي دی او ابن جوزی رحمت الله علیه په موضوعاتو کې دا حدیث ذکر کړی دی او طبرانی او حاکم په مستدرک کې کوم دی حدیث صحیح کړی بهرحال امام بهقی رحمت الله علیه د دې تعقب کړی دی او دغه شان زهبی رحمت الله علیه فرمایي چې په دې حدیث کې یحیی بن یزید رازی او دا امام احمد رحمت الله علیه کوم دی ضعیف کړی دی بهرحال جو بل قسم پکې دی علا بن عمر الحنفی او دام عمدنو او نورم داسې کسانو دی وجنا امام زهبي سي ابو چې زما خیال لري یقین مې لري چې دا حدیث موضوعي دی بهرحال دا حدیث راغلی دی خو جزير رحمت الله علیه په خپل بدی ډیر رد کړی دی هغه ما ته پته نشته چې دې تخریج چا کړی دی حدیث وی دا نشته بهرحال معنی صحیح ده ځکه چې نبی عليه الصلاه والسلام باندې قران شریف نازل شو دا غنه بخښته چاوي دا نه چا خسته ویلی شو سم کېنه صحیح شو ها نو فرمای والضاد او ضاد داکیږي من حافته د جبه حافینا د غاړنا اذ ولیا کله چې ولګي دا ولیا کې الف دا د وزن شری د پاره دی ها تسنیه د پاره نه دی او که تسنیه د پاره یو ګرځي نو یا به ګس طرف لګي یا به خي طرف لګي دوه خو نه یو ځای کیږي علماء فرمای دا د وزن الف اطلاقی دی لوي وزن شری د پاره راځي والضاد او ضاد من حافته د جبه د حافینا د غاړنا ادا کیږي اذ ولیا کله چې ولګي لفظ راسا د جامد غاغونو سره دا اصل کې الادراسه اصل کې سو الادراسه لیکن په قراءتو کې دا قاعده ده چې کله نقل حرکت شي لکه یا ایها الانسان دی یا فی الارض دی دې کته نقلکو فی الارض نقل لكو څه شو بیا کته فينا ابتداء نه کې او د لردونه ابتداء کې دا سیده لکه بئس الاسم الفسوق دی تا په بئس وقفکو الاسم الفسوق نه مخکې ابتداء کول شي څنګه چې الاسم الفسوق لا ضراس من ايسر منها نقل حرکت وان كنت موت دا په شاطبیه کې راغلي دي وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وان كنت معتدا بعارضه فلا کله نقل شو بیا دا کوم حرف چې دا متحرک کړي دغه نه ابتداء کول شي لکه للدراسه او کنه کې الادراسه ویل شي خدلته وزن کې چې کوم دی للدراسه راغلي دي سره راغلي دي تاسو کې یادوي نو للدراسه یادوي سو یادوي للدراسه د جمع غاقون سره ولګي من ايسر قص طرفتا او يمناها يا خي طرفتا د دې نه صدا کې ضاد بهرحال ضاد چې کوم دی
دا یو مشکل حرف دی دومره آسان نه دی او دی وجنه عرب چې کوم دی دا په عربي ژبه کې د عربي خصوصیت دی چې دا ضاد چې کوم دی دا په عربي ژبه کې راغلی دی او غیر عرب چې کوم دی د تلفظ صحیح نشي کولی مکی رحمت الله علیه په الرعایه کې فرمایي چې بعضی حروف داسې دي چې د عربي کې راغلي دي او بل جمع کې نه دي راغلي شپږ حروف ذکر کړی دي او یو ډیر کم راغلي دي ډیر کم راغلي په نورو ژبو کې اکثریت په عربي کې دا حروف راغلي دي یو عین دی س عین یو صاد دی یو قاف یو ضا یو ضاد او یو ثا ودا حروف دا صرف چې کوم دی په عربي کې راغلي په جمع ژبو کې کبازي نه مکه راغلي وي خدا د عربي ژبه خصوصیت ته چې شپږ حروف پکې راغلي بیا فرمایي واللام او تقريبا ضاد باندې خبره ډیره ده صحیح ده ان شاء الله چې بیا جون دوی کنه او کله کلاس ختميږي د کال اخیر ماته بین آیات کې په دې باره باندې غون یو نوٹ ولیکم ها کم از کم یو سلويخ 50 باندې نوٹ به صرف ضاد باندې ان شاء الله ولیکو که خو صحیح ده په اخر کې ماته آیات کې ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم واللام أدناها لمنتهاها او لام ادا کیږي ادناها د جبې د اولی سرنا لمنتهاها یعنی د حافظ اولی سینا لمنتهاها د جبې تر سره پورې تاسو د ضاد مخرج ویلو ضاد مخرج شروع کېدلو د اقصی حافینه تر ادنا حافظ پورې کوم زینا د لام مخرج د ادنا حافینه شروع شي لمنتهاها تر دې سره پوری وي رقم دې پوری وي سره پوری صحیح شو واللام او لام ادراکیږي ادناها د جبې د ادنا حافینه لمنتهاها تر د جبې سره پوری او بیا ان شاء الله دا نور بس بیا وایو ها تفصیل بیا وګورو کافی دي کې څه باندې پوښښ نه تاسو کوی